بل دا کومه مین لاره ده د نیر سرکاري غټه لار ده په دې روان وم ما له ویل چې په دې لار به رانه نه ځې د کس راته ویل ما ورته ویل چې په لار مې نشې بندولی ته ما څنګه بندوې ټوپک ورسره و دواړه وروریان ښه کمپلیټ راوتي وو هغې نه بعد یې بولټ په ما یو پیره ووالو دویم پیره یې ووالو هغې به وجود ما سره لاس واچولو په ټوپک یې ووالم ما ورسره لاس واچولو ټوپک مې ترې واخیستو هغې نه بعد مې دا پرون ماښام او دا ټوپک مې چې ترې واخیستو بیا مې په مشرانو را ټوپک واپس ورکړلو ورغلو هغې نه بعد چې زه کور ته راننوتم او کېناستو که نه 5 منټه نه تېرېدو چې دو یو 100 کسانو نه زیات په کور رالو چې کم یو به راوتو ډز ویشتو به چې کم به راوتو ویشتو به بس هغې نه بعد یې دا دوه شهیدان شو نور ټول زخمیان شو هغه ځینې دې کې ګولۍ هم نښتې ده دا ځای دی یو د جومات ګیټ جومات ګیټ دی یو دغه ځای سره لګېدلی دی یو اخوا مخامخ کونج لګېدلی دی دغه دی دا وګوره دا ځای لګېدلی دی دا ځای لګېدلی دی 2 ځاله کې مخامخ لګې شوي دي هغه ځای کې ګیټه ځای کولې دې کوڅه ګیټه ځای کولې دا وګوره دا هغه وینه ده دا وګوره دا وینه ده دې ځای کې یو دغه ځای دی یو دغه ځای دی یو دلته کې 2 ځای دلته کې شوي دي دلته کې مخامخ په دې ځای وګوره دغه یو ډز دی یو دغه ډز دی دا ځای کې دې نه به سلسله شروع شوې وه داسې مخامخ تله پوه شو دا یې بس مشروم دی دا یې هغه زوی دی که نه څنګه یې اوس ګپ لګولو په لاره پاپا دې څه شو څه شو مړ دی چا مړ کو پاپا دی خپله مړ دی سارم بستا دارت لولر جانانا سارم بستا دارت لولر جانانا تل بیم ستا پا انتظار جانانا تل بیم ستا پا انتظار جانانا سارم بستا دانات لولا اوس پدارو د طبیب نا رغیگم 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 پزړیم تا پسی بیمار جانانا پزړیم تا پسی بیمار جانانا تل بیم ستا په انتظار په دې لاره باندې دا وه او په دې لاره باندې لکه هسې بدماشي وه که نه دا لاره خو چې کوم سرکاري لاره ده پوه شولې نه زما ده نه د بل چا دا روډ دی نو هغه چې کوم دی میډیا باندې دا بیان ورکړی و چې دا په لاره تنازع وه دا سرکاري لار ده دا سرکاري لاره ده داسې دې کیمرې ته وښیه پوه شولې چې دا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد یم موجود یم جی د پیښور په سیمه ترناپارم نظر غړی کې بیګا ماښام خلک لاس پورته کړي الله ته د خپلو ګناهونو معافي غواړي ځکه 15 وخته یو ځای کېږي په دغه ټایم کې یو ظالم را پاڅېدلو د یو کورې 11 کسان ویشتو چې پکې 2 کسان شهیدان شو دا د تیرا سره تعلق ساتي د تیرا نه د دې مشران راغلي امن پسې چې موږ سمې ته ځو هلته امن دی چې کله اپریشن یې شروع شوې نو کډه په سر شو رالل امن یې غوښتو خو خبر نه و چې چېرته امن غواړو امن پسې ځو نو د هغه ځای خاماران به راپاسي او ماشوم بوډا زنانه به پکې نه ګوري او سر په ټوله به ډزې کوي پکې دا پلار او زوی شهیدان شو 9 زخمیان دي په هسپتال کې دي راغلي دي د ظلم خلاف آواز لا د ورور سره به خبرې کوو څنګه ورور دو سره موږ میاشت مخکې جګړه راغله بیلې شینې دي داسې کار چې به د لار بل نه ځي داسې به نه کوي هغې نه بعد نه بیا 2 ګرام مو په کور هم رالو هغې نه بعد موږ ورته ګرام هر څه ومنل
مخکې جګړه هم په سر راغله څه دښمني وه نه په خیرات کې جګړه وه د نورو هلکانو سره دو بیا په کور رالو په کوڅه را ننوتو په کورونو ننوتو موږ ورته چې په کورونو مه ننوځه چې کوم هلک والی دی خپل هلک وپېژنه مدهي وپېژنه مدهي مو وپېژاندو هغې به وجود یې نه موږ هلکان رانیولي وو والي ما ورته ویل چې دا پرېږده هغې نه بعد یې ما له لاس را واچولو جګړه تېره شوه بیا هغې نه بعد د موږ دا تره چې کوم ولګېدو دا هم په ګرمه ورغلو نور د کلي مشران هم په ګرمه ورغلو موږ ځان ورته ګرم کړو هغې به وجود چې دا هلک په لار تېرېدو بدماشي به یې کوله تماچه به یې په لاس کې نیولې وه هغه به یې کول بل دا کومه مین لاره ده د نیر سرکاري غټه لار ده په دې روان منځه ما له ویل چې په دې لار به رانه نه ځې د کس راته ویل ما ورته ویل چې په لار مې نشې بندولی ته ما څنګه بندوې ټوپک ورسره و دواړه وروریان ښه کمپلیټ راوتي و هغې نه بعد یې بولټ په ما یو پیره ووالو دویم پیره یې ووالو هغې به وجود ما سره لاس واچولو په ټوپک یې ووالم ما ورسره لاس واچولو ټوپک مې ترې واخیستو هغې نه بعد دا پرون ماښام او دا ټوپک مې چې ترې واخیستو بیا مې په مشرانو را ټوپک واپس ورکړلو ورغلو هغې نه بعد چې زه کور ته راننوتم و کېناستو که نه 5 منټه نه تېرېدو چې 2 کسانو نه زیات په کور رالو چې کم یو به راوتو ډز ویشتو به چې کم به راوتو ویشتو به بس هغې نه بعد دا دوه شهیدان شو نور ټول زخمیان شو زخمیانو کې ماشومان دي زنانه دي بوډاګان دي ماشومانو کې به هغه زخمیانو کې ماشومان شته دی او غټن شته دی چېرته دي هڅه هسپتال کې دي څه راوستي دي دا صرف په دې لاره به نه ځې دا په دې لاره به نه ځې راځي بعد بدماشي به کولی لاره خو سرکاري ده سرکاري غټه لار ده ټوله دنیا پې ځي ورځي نه د دی پکې څه کار شته او نه هغه شته او بس بدماشي به کولی ماښام ټیم و بس راغلل جمع ټیم و بس جمع ولاړه جمع نه راووتو بس ډزې شروع کړې او بس زم پکې لګېدلی یم دا سر مې لګېدلی مړه به جي موږ ورته ډېر سوالونه وکړو چې هلکه بس په ارام شي خیر دی به چې څه وایي موږ منو هر ځای یو منو پوه شو خو بس دی داسې کار و چې موږ ورته نصیحت کړو دی به ډز زموږ سره غوسه ول دا خیال نه و چې تاسو څو کسه راغلي وو یاره و تقریبا چې یو 10 کسان خو 12 داسې شپه وه تیاره وه بس کسان او بس درز به یې اوچتولو بس دا یې نه کتو چې دا ماشوم دی او دا ښځه ده او دا سړی دی پوه شو به چې څوک به لیدو بس هغه به یې ویشتو ورننوتل په کور باندې کور ته موږ پرېښول نه ځکه چې موږ تماچې پچې بس ولایم چې ولایم بس و کور ته څنګه ننوځئ FIR پکې شوی شوی دی ګرفتاري پکې شوی ګرفتاري شوې ده نو بس والا په تشو لاسونه بس ویشتو به یې پوه شو ته بس کورونو ته هم نه پرېښول نو ما چې اوس کور ته څنګه وم دا د چا بچي دي دا چې کم وفات شو دا یې لور ده او دا یې زوی دی ده ته پته ده چې والد صاحب مې وفات شو داسې کار کوي ټوله ورځ جاړي اوس خو دا ډېر رخ شوي دي دا 2 بچي ته پاتې ده به څه کار کوو بلال پته دیاړي میاړي به یې کوله پرون د اختر په چوټۍ وکتلی و دیاړی یاره پرون کور له چوټي و اختر په چوټیانو د څومره عمر و د بلال یاره وایي به یې داسې 22-23 سال عمر 22-23 سال دا 2 بچي ته پاتې شو دا پرون د سره چلته اړم شوي و که نه دا خو نړیالم هغه زه یو ته مې شم هلکه په سر څه ختم شوي یو ځل مې د سوالونه کړي جرګې هم درسره وکړې هر څه ختم شو پرې چې ځي راځي نو ته څه له ورته وایې چې مه ګوره واخوا ګوره او دېخوا ګوره او ټیټې سترګې ځه او زه یې ووالم جال ته یې لړه کړه بیا ما یو هغه دې پوه شوې یا وښې دی پیرالو پر منډه کړه مې مړي وما چې بس مه کوه زه یې ووالم ته خو یې نه یې والې بس سم هم روان کړو دا مې هم روان کړو پوه شوې بس ما چې کیسه را بس ختمه شوه نو څه خبر دی بیا د ماښامي کې د تماچو په لاسونو راړو پوه شو په کورونه په کوڅه را ننوتو یاره جي بس موږ به هماغه سوالونه کړو بس هغه یې به ویشتو موږ بس ورته وایي چې مه کوئ پوه شو بس هغه به هماغه خپله هغه کوله بس هغه کورونو ته هم ننوتل پوه شوې ما چې داسې وي نو دا خو څه غوښتنه کوي حکومت باز موږ دا غواړو چې مجرمان د په لاس راکړي نور بس هېڅ هم ته نه غواړو خو چې دا کسان موږ له راکړي ګرفتاري شوې پکې ګرفتاري شوې ده ځکه چې ظلم یې کړی ډېر دې مړه ډېر یې ویشتي دا هم پکې زخمي دي نور دا ځان یې نیر له وغورځولو کړي نور یې میشتو خو نه نیر له وغورځېدو دوی لږه ښه پوره راغلي وو باچیا په دهشتګردۍ پارچه وشي ځکه چې داسې کار یې کړی چې به دهشتګر هم ولکه داسې کار کوي و نیم یې اوس هم بار دي لته ګیر شوي نه دي چې ټول نه دي ګیر چې
چې کم 10 نه زیات کسان وو ګیر شوي تقریبا 4 کسان دي. موږ دا خیال نه و چې تاسو به داسې کار کوئ خو موږ خو بس وی چې ځه دام ترې راوستو هم راغکړو نن هم کو ما چې بس کیسه ختمه شوه چې رالو به داسې راپسې ټول رالو بس چې ورته مخامخ کېدو ما چې مه کوئ سړی سم نشته څه شوي دي بس مخې سره به یې ډس کولو نه درې ډزې ما دا ځي ویشتې دي تاسو هم پکې لګي او کنه دا وګوره دا پټۍ دا والله چې بس په دې خبرو کې دې ویشتې ما ورته نصیحتونه کولو بس دی پردیم پکې لګېدلي دي ډېر ماشومان لګېدلي دي د یو ورور پورې مې هغه چې وی ویشتو هغه زوی پې ورالو هغه یې په پورې وویشتو یو بل هلک هغه ورور مې راوچتولی یې په پورې وویشتو کربلا میدان هغه بس چې څوک یې ته بس که هغه دی پوه شوې نو دغه حال دی دا مې پلار و ورور مې و او نو بس کشرو بلال دا زمانه په 3 نمبر باندې و او په 3 نمبر باندې دی او نو بس دغه شي کوم دی پوښ ولا غي ظلم را سره وکړلو او بس حکومت له پکار دي چې اوس پوښ ولې په هغه باندې دهشتګرۍ پر شکټ کی ولې چې لس 12 کسان راغلي و کنه او په دا ګوانډیان چې کوم دی هغه په کوم خلاصي کې واغه 2-3 کسان لګېدلي دي یو د وړوکې زوی هم لګېدل زما زوی یو لګېدلی وسیم نامه هغه اوس هم په هسپتال کې په دې ځای باندې لګېدلی بس الله بچ کړی دی اوسه پورې یو خو بل ماشوم لګېدلی و ډېر ماشومان په سر لګېدلی هم د پردي او د بل کو قدرمنو دا ظلم نو د ظلم انتها وه ورونوی چې کم یو به راوتللو نو ډزې به کېدلې ویشتو به د کربلا میدان یې جوړ کړی دا په موږ پښتنو کې دی دا ظلم موږ پښتانه را پاسو په وړو وړو خبرو تمانچه ټوپک راوالو په کور ورشو ډز کیسه وله ختمه کړو یو قتل د پوره انسانیت قتل دی دلته بلال لاړو د بلال سره تړلې رشتې د بلال 2 ماشومان بچي ته پاتې شو پلار یې لاړلو دلته نور په کور کې 9 تنه زخمیان دي ماشومان سپینګیري ځوانان بیا ورور وایي چې پولیسو نیولي دي پکې گرفتاري پکې شوې پولیس خپل کوشش وکړي مجرمان ونیسي خو چې دغه مجرم کله عدالت ته لاړ شي نو لږې ورځې پس په عدالت کې قلم وګرځي او ملزم باعزته بری شي چې روزي نو بیا یې برید کونډه کړي سرې سترګې ګرځي ځکه چې خو خامارو دوی وخوړل او نښې زخمیان کړو سبا چې دی بیا راوځي نو بیا به سرې سترګې ګرځي کارنامې کړې دا دلته انصاف نشته دلته عدالت تر اوسه پورې چاته انصاف نه دی ورکړی تاسې بلا په دلو جنازې اوچتې شي تر اوسه پورې یو مجرم هم پانسي نه کړی شو او الله دې وکړي چې د بلال دي مجرمان پانسي شي او دا آخري ظلم شي په دې پښتنو معاشره کې ځکه د پښتنو په یو بل باندې مرګونه سود دي مینه محبت ختم شوی دی دین نه لرېوالی دی نو دا حالات شي دا صرف په وړو خبرو جنګ شي دا جنګ هم په غم کې شي څلوېښتۍ او بنده ماشومانو پورې هغه بیا بس سره ټیک شو روغه وشوه څه وشو ماشومانو جنګ شو بس صحیح شوه بس هېڅ هم نشته بیا دا یو میاشت وشوه بعد چې دا بیا پرون زه راسې راتلم اخوا نه که نه دی سره اړم و ما چې هلکه څه وې ته څه چل دی بس خو خبره و ختمه شوې ده بدله چې نه دی ماله نیغ ګوري دا به د ښځو په شان د بلال باندې تېرېږي او داسې به کوي واسې به کوي او دغه د کوم ځای سره تعلق ساتي دغه خلک ترنو کلي دي ترنو کلي او یو کور هم دلته دی ما چې ویې کتل څه وشو نو څه خوري خو دی نه خو بس خبره بس پرېږده یاره دې چې ووالم جال ته یې ورسولم خو بیا هم ما ورته څه ونه ویل زما وخې پرې رامنډه کړو هم ترې منې کړو بس شمزه ورکې که بس یې کړي بس دا هم رالو هم راوستو پوه شي چې کور له رالو بس ماښامه پورې ما شو بس څه نشته دی چې ماښام شو وره بس دا لس اته کسانو دا تماچې په لاسونو کې او بس په دې کوڅه رالو بس یې اوس دنه ښځې بوځو دنه داسې کوو پوه شم ما چې مشه سړیه بس خیر به شي الله به خیر کې هېڅ هم نشته بس پرېږدی نه بس ورا بس ګړه بس چې کم به ورته نصیحت کولو هم ویشتو به لایي سړی به هم ویشتو بل به هم ویشتو او موږ سره څه موږ سره خو شی هم نه وو موږ د جګړې نه کولې ورسره نه خیال و د جګړو او بل دغسې کار وکړو دا خلک دي پوه شوي زه به بالا افسرانو ته کوم چې په دغه کرسۍ ناست دي دا مړي
او دا زخمیان به ورته کېدم دا کم ظلم یې چې کړی د ظلم انتهای کړې ده دغه مظلمانو ته د سزا میلاو شي هغه هم د پانسۍ ځکه چې سبا بل څوک داسې کارنامه ونه کړي او دې کورنۍ ته د انصاف ورکړی شي دې سره ما شهید خان شهید اجازت راکړي د الله په امان